أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله او دی قدر اونکو قدردانی اونکړه د الله تعالی حق قدری په حق قدردانه د الله تعالی سره اذ قالو کله چې دی وی مان در الله نه د نازل کړي الله تعالی علی بشر من شین په انسان باندې څه شي ته وی انساني پیغمبر علیہ السلام ته بتا چې سنازل کړي دا دي د الله قدرونو قل وای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم من انزل الكتاب الذي كان نازل کړي کتاب هغه جاء به موسی چې راتل کړي پای باندې موسی علیہ السلام نورن چې هغه نور و رڼا و وهدى للناس هدایت د پاره د خلکو تجعلونه قراطیسا او تاسو ګرځوي هغه لرا قراطیسا هغه ډبل کاغذونه قراطیس جمع د قرطاس ته غټ غټ ډبل کاغذونه یې ګرځوي تبدونها وتخفون کثیرا ښکاره کوئ دې لره وتخفون کثیرا او پټوئ ډېر احکام د دې نه وعلمتم تاسو ته علم درکړی شوی دی په کتاب ما لم تعلموا هغه چې تاسو ته پته نه وه انتم تاسو ته ولا اباؤکم نه پلاران نیکونو تاسو ته قل الله نو ته ورته ووایه چې دا خو الله تعالی دا کتاب تاسو له درکړی دی انو ثم ذرهم بیا پرېږدي لره فی خوضهم په خپلو باطلو کې یلعبون چې لوبې کوي پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې بس پرېږدی نو چې دې عناد کوي ضد کوي په دې خپلو باطلو کې پرېږده وهذا کتاب انزل او دا قرآن پاک یې کتاب د عظیم الشان او نازل کړ دې مونږ دې لره مبارکون د برکتونو نه ډک دی مصدق الذي تصدیق کوونکی د پاره دا کتاب به نه دی چې وړاندې ردنو چې کوم کتابونه د وړاندې دا قرآن د هغې تصدیق کوي چې هغه الله تعالی را لېږلي او حق کتابونه ولتنذر ام القرى او دې دپاره چې ته د یارې خبر ورکوي ویری ته ام القرى هغه ام القرى مراد تېنه مکه ده د مکې اوسېدونکي ځکه دا ام القرى د ټولو کلو مور لفظي معنی دغه ده یعنې دا بنیادي ښارو دا مکه معظمه د ټول نه مخکې آباد شوی په دغه ځای کې ومن حولها او هغه څوک چې غیر چاپېر د هغې نه دي د مکې مکرمې د هغې مو یارئ والذین یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به د ایمان لري په دې قرآن پاک باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی په خپلو منځونو باندې حفاظت کوونکي دي مراد د مونځ نه هغه ایمان د دې دی وهم علی صلاتهم دوی په خپل مانځه باندې په خپل ایمان باندې حفاظت کوي د خپل ایمان حفاظت کوي او دا مونځ چې دی دا دلیل د ایمان دی ومن اظلم څوک دی زیات ظالم یعنې نشته ممن دا هغه چا نه افترا الله کذبا چې جوړوي په الله باندې دروغ او قال اوحی الیه یا داسې وایي چې وحی شوی ده ما ته ولم یوحی الیه او وحی نه ده حالان کې وحی نه ده شوی هغه ته شیون د هېڅ څیز ومن قال هغه څوک چې وایي سأنزلو زه چې زه به هم نازل کړمه مثل ما انزل الله په مثل الله چې نازل کړي د الله تعالی ولو ترى او کچره ته ووینې اذ الظالمون فی غمرات الموت چې کله دا ظالمان په سختو د مرګ کې والملائکتو دا فرشتې د مرګ کې دي باسطو ایدیهم راوږدونکي وي لاسونه خپل دي ته خپل لاسونه راوږده کړي او دا د کافرو له یو سزا ورکوي په دغه وخت کې او دا وایي اخرجوا انفسکم راوباسئ دا خپل ساونه الیوم نن ورځ تجزونه تاسو له بدله درکولی شي عذاب الهون د عذاب د ذلت بما کنتم په سبب د سر چې وایي تاسو تقولونه چې ویل مو علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق ناحق خبره وکنتم عن آیاتي وایي تاسو آیتونو د الله تعالی نه تستکبرون چې تکبر او غرور مو کو نو اوس به د الله دغه سخت عذاب وس د دې بدلې به درکولی شي دا ورته په ځان کدن کې ورته وایي دا فرشتې کافرو ته ولقد جئتمونا فرادا او یقینا تاسو راغلی وای راغلی مونږ ته
فرادا یوازې کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې ما پیدا کړی وای تاسو په اول ځل باندې دنیا د چې انسان څنګه راځي نو به چې د قبر نه پاسي هم دک شان به پاسي بیا به جامع مامې نه لغړ سوړ وترکتم ما خولناکم او تاسو پرې خودل ما خولناکم هغه چې موږ درکړو تاسو ته ورا ظهورکم رسل شاګانو خبرنا فما نرى معكم او موږ خو نه وینو تاسو سره شفعاکم هغه سفارش کوونکي تاسو الذين هغه سفارش کوونکي زعمتم چې تاسو دا ګمان کوو په دنیا کې انهم فیکم شرکا چې بشک دوی چې دا دي دا بوتان به یادول د خپل باطل خدایان فیکم چې مبارس تاسو کې شرکا او دی به شریکی دی بس تاسو سفارش کوي نو اوس خو تاسو سره غنښته لقد تقطع یقینا کټ شوی د بینکم په منځ تاسو کې یعنی هغه څه تاسو منځ کې هغه واسطه کټ شوی ده اوس وضل عنکم او رک شوی دي تاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو کوم ګمان کوو